بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، دې پسې بل قانون چې کوم دی نو هغه نون اعرابي والا قانون دی. نو لومبې د ماشوم په دې باندې پوه کړو چې بچي دا نون اعرابي څه ته وایي. نو دا نون اعرابي نون د تثنیې او نون د جمع چې کوم نون راغلي یضربانې کې چې کوم نون راغلی دی دلته کې، او په یضربونه کې چې کوم نون راغلی دی نو دا نون د تثنیې دی او نون د جمع دی. په دې موږ ماشوم پوه کړو چې دې دواړو د څه ویه، که هغه یضربانې نو که هغه تضربانې دي، او که هغه یضربونه نو که هغه تضربونه دي. خو چې د تثنیې په آخره کې کوم نون راغلي او یا چې کوم نون د جمع په آخره کې کوم نون راغلي په فعل مضارع په صیغو کې، نو دې ته نون اعرابي ویه. دا نون اعرابي چې کوم دی نو دا به موږ د پنځو وجو نه هغه به غورځوو. د حروف جوازمو د وجې نه، حروف نواصبو د وجې نه، نون ثقیله او نون خفیفه او د امر حاضر د وجې نه. نو دلته به وایي چې بچي د حروف جوازمو نه بدل د حرف جزم نه پیسه د دې نه د دې حرف جزم لم به داخل شوی دی. دا لم دا د حروف جوازمو نه په لم داخل شوی دی. نو دا یضربانې نه یضربا جوړ کو. دا نون چې دلته کومون هغه څه شو، هغه ختم شو. دغه شان دي دا حروف نواصبونه چې کوم دي نو څه داخل شوی دی، لن داخل شوی دی. نو دغه یضربانې دا څه شو، دا چې کوم دی نو یضربا شو. او که دا په دې جمع باندې دغه شي داخل شي نو دا به څه شي، دا به یضربو شي. دې سره چې کوم دی نو دغه واو به موږ بیا دغه نون به بیا موږ نه وایو، دا به څه شي، لن یضربو بشي، لم یضربو بشي. نو دې په دې باندې پوه کړو چې د حروف جوازم او د حروف نواصب د وجې نه به نون د تثنیې او نون د جمع چې کوم دی نو موږ به څه کوو، دا به غورځوو. بیا به راولو چې نون د ثقیلې نه، نون ثقیله مخکې موږ وویل چې دا مشدد نون ته وایي، دا چې کوم دی نو د دې د وجې نه موږ د یو فعل په آخره کې دا موږ ولګوو، نو د دې د وجې نه به دا نون کم د جمع چې راغلی نو دا به موږ حذف کوو. لکه ګورئ یضربونه دی، نو یضربونه سره دلته کې نون ثقیله موږ ولګوو، مشدد نون مو ورسره ولګوو. نو اوس دې کې چې دا یو نون کم دی د جمع ده نو دا به حذف شي. په هر حال بیا نون قانونونه پکې ولګي نو د هغې د وجې نه دا و چې کوم دی نو دا هم حذف شي، نو دلته څه جوړ شي، لیضربونه دې جوړ شي. دغه شان دی د نون خفیفې د وجې نه، نون خفیفه څه ته وایي، په آخره کې چې دا ساکن نون کم راغلی دی د نون خفیفه وایي. دا ساکن نون چې کوم دی نو د جمع دی نون پسې راغی، دلته کې یضربونه پسې راغی یا تضربونه پسې راغی. نو دلته کې به موږ څه کوو، دلته ورسره دی راغی، دی نون سره دا نون راغی. نو اوس دا یو نون د جمع نه چې کوم دی نو دا به موږ حذف کوو. نو چې دا د حذف شلو نو دا نون موږ دې ته رانږدې کړو. په هر حال بیا پکې بل قانون ولګي، د هغې د وجې نه کوم دی نو دا ومو دا هم حذف شو، نو لیضربون ته جوړ شو، د یضربونه نه لیضربون جوړ شو. دغه شان چې کوم دی نو امر حاضر روز به د دې خپل قانون هم راشي او ګردانونو کې ماشومانو باندې یاد هم کې چې امر حاضر د وجې نه ممنون د ثقیلې او نون د جمع چې کوم دی نو دا به څه کېږي، دا به چې کوم دی نو غورځېږي به. نو لکه دلته کې وګورئ تضربانې، دلته کې نون راغلی دی، کله چې د دې نه موږ امر جوړو دا امر په قانون کې بیا ماشوم په دې باندې پوه شي. نو دا نون به موږ لرې کړو، دا به حذف شي. نو دلته به څه پاتې شي، اضربا به پاتې شي. دلته صرف باریک زبر با راغی، دا نون چې څه شو، دا چې کوم دی نو وغورځېده. نو ماشوم په دې باندې پوه کول پکار چې دې پنځو د وجو نه نون اعرابي، نون د تثنیې، نون د جمع چې کوم دی نو دا څه کېږي، دا غورځېږي، خو دا وجوباً غورځېږي. دا قانون چې کوم دی نو جوازي نه دی.